أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم سورة البقرہ د سپاری رکو نمبر 1 او د سورت رکو نمبر 17 آیت نمبر 142 تا 147 پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په مکه مکرمه کې شاته آیتونو کې دوه پیری دا خبره ذکر شوله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به بیت الله طرف ته منځ کولو بیا چې مدینه منورې ته لاړل نو د الله په حکم باندې بیت المقدس طرف ته منځ کولو 19 میاشتې بیت المقدس طرف ته منځ کړی دی خو د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د خپل زړه خواهش داو چې الله جل شانه حکم راولېږي او بیت الله طرف ته عبادت او منځ کومه د زړه خواهش او د امید مو چې ان شاء الله الله بزر تر زرا حکم راولېږي او داسې سنخي نخانه هم پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام او صحابه ته د دې خبرې راخکاره شوی چې الله جل شانه با بیت الله ته د منځ کولو حکم را لېږي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په انتظار اوس الله جل شانه لا حکم نه را لېږلی د حکم درا لېږلو نه مخکې سيقول السفهاء دا آیت نازل شوی دی د کافرانو د یو اعتراض د جواب ورکولو د پاره کافرانو دا اعتراض کړیو کنه شاته مونږ دا خبره ذکر کړې و مشرکانو بوي چې نوم زمونږ د ابراهیم بابا اخلي او منځونه بیت المقدس ته کوي او يهوديانو بوي چې زمونږ دین نه مني او زمونږ قبلي ته منځونه کوي دا اعتراضونه غوي کول بیا چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام واپس بیت الله طرف ته منځ شروع کو نو بیا اعتراضونه کول چې دا لا څنګه پیغمبر دی کله ځان له بیت المقدس قبل کوي او کله ځان له بیت الله قبل کوي کله دی خوا منځونه کوي او کله دی خوا کوي نو دا اعتراضونه لا شوي نو او د قبلي د بدلیدو حکم هم لا نور راغلی چې الله جل شانه جواب مخکې راولېږلو د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د تسلی دپاره سيقول السفهاء زرد چې اوبوي بې وقوفه خلک ناپوهه خلک من الناس دخلكنا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها چې دا مسلمانان سشي واړول د هغه قبلینا په کومه قبله باندې چې دوی وو مشرکان به وایي چې په بیت الله باندې او بیت المقدس ته سشي واړول او يهوديان به وایي چې بیت المقدس ته منځونه کول نو بیت الله ته سشي واړول کله دی خوا قبلی ته وړي کله دی نو الله وی دا بے وقوف دی ناپوه دی او د خپل بے وقوفتیا د وجنه بدا اعتراض کی قل نظما محبوبه تو یا لله المشرق والمغرب مشرقم د الله دی او مغربم د الله دی او مونږ د خپل خواهشات تابع نه یو چې مونږ د خپل خواهش مطابق بیت الله ته یا بیت المقدس ته منځ کوو خو چې د الله حکم راغی بیت الله ته منځ کوي مونږ به بیت الله ته منځ کوو او چې د الله حکم راغی بیت المقدس ته منځ کوي مونږ به بیت المقدس ته منځ کوو مونږ د الله د حکم تابع یو يهدي من يشاء الى صراط مستقيم د الله خوخه ده الله چې چاته وغواړي هدایت په وتو کې د نیغې لارې خو دې مشرکانو یهودو ته الله هدایت نه کوي دا ازلی بدبخت دي نو دی آیات کې د دوی د دې اعتراضونو جواب دی وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا په دې آیات کې درې خبرې مختلف او بیل ذکر کیږي د دې ويكون الرسول عليكم شهيدا د دې ځای پوری په دې آیات کې د دې امت محمدیه فضیلت ذکر شوی او بیان شوی دی قیامت کې چې د الله په دربار کې د محشر په میدان کې هر پیغمبر او داغه امت سره حساب کیږي نو الله تعالی به د هر پیغمبر نه تپوس کوي چې تا خپل امت ته زما حکمونه رسول دي او کنا دعوت ته امت ته ورکړي دي کنا هر پیغمبر به د الله په دربار کې وي یا الله ما ستا د حکمونو حق ادا کړی دي او د خلکو ته می دعوت رسول دي
اوس د کومو پیغمبرانو سره چې امتونو خبرې نه دي منلې الله تعالی به د هغه پیغمبرانو امتونه راوغواړي او هغوی ته به وایي چې تاسو ولې زما د توحید اقرار نه کولو، تاسو ولې زما بندگی نه کوله. نو دغه امتیان دا نه منونکي دوی به الله ته وایي یا الله مونږ ته خو ستا د طرف نه څوک پیغمبر نه دی راغلی چې مونږ ته نیغه لار ښودلې وي، نو مونږ څنګه ته پېژندلې وي او څنګه هم ستا بندګي کړې وه. نو الله به د هغه امت په مخ باندې پیغمبر به موجود وي، امت به موجود وي. پیغمبر ته به د هغوی په مخ کې وي چې پیغمبره تا دې امت ته خپله حق نه دی رسولی، دعوت دې نه دی رسولی. د الله په علم کې هر څه دي، خدا الله تعالی یو مقدمه چلی لکه څنګه چې عدالت کې مقدمه چلیږي په مجرم باندې د جرم ثابتولو دپاره. نو پیغمبر به یا الله ولې نه ما خو دوی ته خپل حق رسولی دي. نو د پیغمبرانو امتونه به د پیغمبر په مخ باندې چورلټ منکر شي، یا الله د پیغمبر دروغ وي مونږ ته دوی حق نه دی را رسولی، دعوت نه دی را رسولی. د محشر په میدان کې به د پیغمبر د دعوت نه انکار. داسې بدبخته خلک نو الله جل شانه به پیغمبرانو ته ارشاد فرمای سره د دې چې الله ته علم دی خو د دوی دا جرم په دلیل ثابتې د دوی په مخ کې. الله به پیغمبرانو ته وی تاسو سره په دې خبره څه ګواه شته چې تاسو دې امت ته د خپل امتونو ته دا دعوت رسول دي. نو دغه پیغمبران به عرض وکړي او یا الله مونږ سره ګواهان شته وی څوک دي. نو دا پیغمبران به عرض وکړي یا الله مونږ سره د پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه وسلم امتیان گواهان دي، هغوی به زمونږ په حق کې گواهی کوي. نو دغه پیغمبران به الله راولیږي چې لاړ شي د آخر الزمان نبی امتیان راولي. نو دغه پیغمبران به راشي او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحابه او د دې امت اولیاء نیکان خلق او عالمان چې د الله د کلام نه خبر دي، دا پوها خلق بزان سره کی او د الله دربار ته به بوزي او الله ته وایي چې یا الله دوی زمونږ په حق کې گواهی کوي. الله به د دې امت د دې نیکانو خلکو نه تپوسو کی تاسو د دې خبرې گواهی کوي چې دې پیغمبرانو د خپل امت ته دعوت رسول دي. نو د دې امت د اولیاء او صحابه او نیکان خلق به په یو आवाज باندې وي یا الله او مونږه په دې خبره باندې 100% کلکه گواهی کوو چې دې پیغمبرانو د خپل امت ته دعوت رسول دي او دوی د خپل دعوت حق او د پیغمبري حق ادا کړی دي. نو د هغه پیغمبرانو امت والا به انکار وکي د الله په دربار کې چې یا الله دا پیغمبران چې زمونږ په زمانه کې او دا دوی چې اوس کوم خلک راوستي دي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د امتیان، نو دوی خو د ټولو نه په آخر کې راغلي دي، دوی خو زمونږ په وخت کې ونه نو دوی خو مونږ لیدلی نه یو. نو گواهی د کمې خبرې لکه گواهی خو بنده دا هغه څیز کوي چې په خپلو سترګې ویني که نه. نو دا امت خو د ټولو په آخر کې راغلی دي. مثلا د نوح علیه السلام امت واخله څونه مخکې تیر شوي دي. نو د دې امت خلک به گواهی کوي چې یا الله نوح علیه السلام خپل قوم ته 9.5 کاله دعوت چلولی دي خو دې بدبخت ورسره نه دي منلی. نو د نوح علیه السلام امت وایي چې یا الله دوی خو په هغه وخت کې نو د گواهی دوی په مونږ باندې څنګه کوي. نو د دې امت علما او صلحا نیکان به ورته الله تعالی وکړي چې یا الله گواهی د پاره صرف پسترګو لیدل ضروری نه دي چې پسترګو یو څیز وینو د هغې به گواهی کوي، نه چې د کوم څیز یو چاته پوخ علم او پوخ یقین وي بس دې د هغې خبرې گواهی کولی شي. نو الله جل شانه به د دوی گواهی واخلي. بیا به د دې امت په دې گواهی باندې حضور پاک صلی الله علیه وسلم راشي او گواهی به وکړي چې یا الله زما دی امت چې دا کومه گواهی وکړه دغه پیغمبرانو دپاره د حق گواهی وکړه او یا الله تا چې په ما باندې کوم کتاب قرآن نازل کړی و په هغې کې دا خبرې یا الله ذکر شوي دي او زما د دې امت په قرآن باندې کلک ایمان دی. نو د دوی دا گواهی برحق ده. نو دا امت به د پیغمبرانو په حق کې گواهی کوي او زمونږ پیغمبر علیه السلام به بیا د دې امت د گواهی د پاسه گواهی کوي، د گواهی په حق کې به گواهی کوي. د دې مثال داسې دی که نه یا لکه په دې ناستو خلکو کې تاسو چې ایټم بم لیدلی دی، د دې خبرې د یقین شته که نشته چې ایټم بم په یو ملک باندې راپروزي هغه غونډ ملک ایره کوي. نو تا خو لیدلی نه دی گواهی د دې خبرې ته څنګه کې هر سړی په تاسو کې دا خبر د دې خبرې گواهی کوي که نه. یاره که ایټم بم پاکستان کې راپرېوتو دا ټول پاکستان به ایره شي.
ولی دا خبره دومره پیری راغلی ده دومره پیری بیان شوی ده او داسې معتبره خلکو بیان کړي ده چې دا بار اوریدو سره زمونږ د دې خبر یقین پیدا شوی دی. نو گواهی یې کوو که نه کوو او معتبرم د گواهی قابل قبول نصیبه. یو بل مثال وره په دې ناستو خلکو کې به چا په دې خپلو سترګو باندې کعبه لیدلې وي سیوا د دې جبار نه، دا باقي کم به وي یو څوک په پکې تللی وي چې دا چا نه دی لیدلی دوی ته ویې خو د دې نالیدلو خلکو ستاسو د دې خبرې ګواهي کوئ که نه چې داسې سعودي یو ملک دی او په هغې کې مکه ده او په مکه کې خانه کعبه ده یقین هم شته ګواهي کوئ نو لیدلي خو هم نه دي ګواهي ولې کوئ وی استاد جی دا خبره دومره ډیرو خلکو مونږ ته را رسولې ده دا پیغام دومره ډیرو خلکو راوړی دی دومره معتبرو خلکو راوړی دي چې زمونږ هغه شک شبه ختمه شوي ده او پوخ یقین هم پیدا شوي دي. نو چې په یو څیز دی پوخ یقین پیدا شي د هغې دپاره ته ګواهي کولی شي. دقسې دا امت په دې قرآن کې د تیر شوي پیغمبرانو د هغوی د امتونو حالات یې اورېدلي دي لیدلي دي کتلي دي نو د هغه پیغمبرانو په حق کې به ګواهي کوي. نو الله دې امت ته امتا وسطا معتدل امت یې ورته ویلی دي اعتدال والا امت غوره امت دا امت بهترین امت دی. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم دی ورپسې دوو کرخو آیت کې بل خبره ذکر کیږي هغه دا چې الله جل شانه دا ارشاد فرمای چې دا قبله اول بیت الله بیا بیت المقدس شو بیا واپس بیت الله شو. دی قبله دی بدلولو را بدلولو کې څه حکمت الله جل شانه وی دا خو می امتحان کولو په دی امت باندې. د مکې چې کوم خلکو کنه قریش نو هغوی به د کعبې او د بیت الله ډیر احترام کولو او وی به دا زمونږ د نیکه بابا د ابراهیم علیه السلام قبله ده او د دین علاوه د نورو قبلو به احترام نه کولو د قومیت په بنا باندې چې دا زمونږ د نیکه بابا زمونږ د قوم د قریشو قبله ده. او یهودیان اهل کتاب چیو په مدینه وغیره کې نو هغوی به د بیت المقدس ډیر احترام کولو چې دلته زمونږ پیغمبران او نیکیان پلاران پاتې شوي دي نو د قومیت په بنا باندې به د بیت المقدس ډیر احترام کولو او د بیت الله به هغسې احترام نه کولو. نو کله چې الله د بیت الله نه بیت المقدس قبله جوړه کړه نو دا امتحانو په قریشي مسلمانانو باندې چې آیا تاسو قوم پرستی کلکه رانیسئ او کنه د الله په حکم باندې د پلار نیکه قبله بیت الله پرېږدئ بیت المقدس ته عبادت کوئ که نه کوئ. نو قریشي مسلمانانو بیت المقدس ته عبادت شروع کو د الله حکم یې پوره کو. بیا چې د بیت المقدس نه واپس حکم د بیت الله راغی نو دا اوس امتحانو د اهل کتابو دغه مسلمانانو دپاره. په اهل کتابو یهودیانو کې چې کوم خلک مسلمانان شوي نو د هغوی خو د پلار نیکه قبله بیت المقدس و که نه هغه پرېښودل ورله ګرانو قوم پرستی پرېښودل ورله ګرانو. نو چې بیت الله قبله کړله نو د هغوی دپاره دا امتحانو چې آیا تاسو دغه قبله پرېږدئ د الله په حکم او که نه. نو په هغې کې هم حق پرسته مسلمانان کامیاب شو او هغوی بیت الله ځان له قبله جوړه کړه بیت الله طرف ته عبادتونه شروع کړل. نو دا یو امتحانو د قبلې دا بدلیدل را بدلیدل. الله وی دا مې کتل چې آیا تاسو د الله د حکم تابعدار جوړیږئ د پیغمبر تابعدار جوړیږئ او که نه په خپلو پوندو واپس کیږئ قوم پرستی کلکه رانیسئ. وما كان الله ليضيع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. د دې آیت په دې اخیره حصه کې د یو بل اعتراض جواب دی. د بعضو کافرانو به دا اعتراض کولو چې دا 19 میاشتې بیت المقدس ته منځونه وشو بیا بیت الله ته خلک راوړېدل نو دا 19 میاشتې چې بیت المقدس ته منځونه شوي دي آیا دا منځونه به قبول شوي او که نه به قبول شوي او که دغه دوران کې څوک مړه شوي دي نو آیا د هغوی هغه ایمان او عبادتونه به قبول وي او که نه به وي. الله جل شانه جواب ورکوي وما كان الله ليضيع ایمانکم الله ستاسو ایمان او منځونه نه ضایع کوي الله ستاسو عبادتونه نه ضایع کوي. مطلب که چا بیت الله ته منځ کولو هم د الله په حکم باندې و که څوک بیت المقدس ته منځ کوي هم د الله په حکم باندې دی نو هغه منځونه هم قابل قبول دي او دا منځونه او عبادتونه هم قابل قبول دي. قد نرى تقلب وجهك في السماء. په دې آیت کې دا خبره ذکر کیږي چې دا شاته کومه خبره ذکر شو چې د پیغمبر اسلام نه زړه خواهش شو چې دا قبله د بیت الله شي چې د انسان د یو څیز انتظار وي که نه
یو چاته په انتظار وي یا یو سیز ته او خواهش وي نو هغه طرف ته بار بار نظر ځي. لکه ته د دیرا په غاړه باندې کښېنې او لالا دې را کراچۍ نه را رواني نو سات کې به داسې هغه پول ته وګورئ، سات کې به ولې په انتظار او په دې امید چې اوس په راشي رو به رسېږي به. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې انتظار و چې حکم به راځي او جبرائیل علیه الصلاة والسلام به د اسمان نه راکوزېدو نو بار بار به اسمان طرف ته نظر تلو، بار بار به چې ولې اوس په جبرائیل راشي، اوس په خولې خو به سوي نه نو اگر نظر به نو الله جل شانه د حضور پاک د چاہت هغه پورا کول آیاتونه راولېږل. زما محبوبه قد نرى تقلب وجهك في السماء، ستا دا مخ اسمان کې اړول راړول الله وایي دا مونږ وینو، فلنولینک قبلة ترضاها. نو محبوبه خفه کېږه ما ډېر زر به دې هغه قبلې طرف ته واړو چې ته یې غواړې او ته پرې خوشحالېږي. نو چې انسان یو څیز غواړي خواهش یې وي او بیا هغسې شي نو دا بیا سبل شانتې خوند کوي صاحبه چې د یو څیز د چاحت وي او کوشش هم کې او هغه درته میلو شي نو دا بیا ډېر اعلی او ډېر خوندور وي، د دې نعمت بیا ډېر خوند وي. نو الله جل شانه په دې آیت کې دغه خبره ذکر کړه فول وجهك شطر المسجد الحرام، ته مخ واړوه بیت الله طرف ته، وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. صحابو ته حکم وشو چې تاسو بیت الله ته مخ واړوئ. دې ته ویل کېږي تحویل قبله، دا د قبلې دا بدلیدل را بدلیدل. د علم په کتابونو کې دې دپاره تحویل قبله لفظ راغلی دی. یادو ساته دا د قبلې د بدلیدو حکم چې راغی که نه نو د دې په باره کې درې مختلف روایتونه راغلي دي بخاري او مسلم کې. یو روایت داسې دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سحر منځ بیت المقدس طرف ته کړی او ماسپخین کې حکم راغی نو د ماسپخین منځ یې بیا بیت الله طرف ته کړی دی. یو روایت داسې دی. یو روایت داسې دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ماسپخین منځ بیت المقدس طرف ته کړی او د مازیګر په مانځه کې حکم راغی نو د مازیګر منځ یې بیا بیت الله طرف ته کړی دی. یو روایت داسې دی چې صحابه کرامو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د مازیګر منځ بیت الله طرف ته وکړو نو دا صحابه د مسجد نبوي نه بار ووتل نو داسې لږه فاصله کې مخکې یو بل جومات و مسجد بنو سلمه د بنو سلمه خاندان والا ځان له یو کوچې جومات کې جوړ کړو په هغې کې جمع ولاړه وه نو هغوی مونځ بیت المقدس طرف ته کولو خو هغوی ته خو لا حکم نو رسېدلی که نه نو دا صحابه چې د دې ځای نه ووتل او هغوی یې ولیدل چې په جومات کې بیت المقدس طرف ته مونځ کوي وی صحابو په مانځه کې آواز ورکو مانځه کې لا خبرې بند نه وي چې یا خلکه قبله بدله شوله بیت الله طرف ته مخ ته وکې نو هغوی د مازدیګر 2 رکعته مونځ کړي وو بیت المقدس طرف ته په دغه 2 رکعتو په مانځه کې یې مخ واړو او بیت الله طرف ته دا 2 رکعته مونځ یې بیت الله طرف ته کړي دی. یادو ساته مدینه منوره کې چې بیت المقدس ته مونځ کې نو مخ به د شمال طرف ته راځي او چې بیت الله ته مونځ کې نو مخ به د جنوب طرف ته راځي. نو مخکې صف کې امام ولاړ دی بیا ورپسې سړی ولاړ دي بیا ورپسې زنانه ولاړې دي نو چې کله حکم راغی امام دا هغې ځای نه دې طرف ته تللی دی بل طرف ته د شمال نه جنوب طرف ته تللی دی او ښځې په صف کې وروستو وي او سړي مخکې وو نو ښځې را وروستو شوي دي او سړي را مخکې شوي دي امام پسې یعنې ټول په خپل ځای باندې نه دي تاو شوي بلکې خپل ځای بدل شوي دي. دقه مسجد ته ویل کېږي مسجد ذو قبلتین دی جبار ته به پتې یا چې څوک ته دي دلته مسجد ذو قبله 2 قبلو والا مسجد نو هغه مسجد اوس هم مدینه منوره کې دی او محرابونه هم پکې ډېر وخته پورې 2 محراب وو د 2 قبلو او اوس هغه محراب وي هغه اوار شوي دي خو آیتونه هغه ځای کې اوس هم لیکلي دي د دوانو قبلو د بدلېدو چې دلته دا مونځ دې طرف ته شوي دي او بیا دا نور مونځ دې طرف ته شوي دي. بیا مسجد قبا یو بل مسجد دی دا د مدینې نه وي لږ بهر دی داسې نو هغه خلکو ته چې د دې د قبلې د بدلیدو حکم رسیدو نو هغوی ته بیا سبا د سحر په مانځه کې دا خبر رسیدلی دی نو هغوی د سحر په مانځه کې ولاړو یو رکعت یې کړی حکم ورته ورسېدو چې د الله د طرف نه د قبلېدو بدلیدو حکم راغی د قبلې د بدلیدو حکم راغی نو هغوی د سحر مونځ یو رکعت بیت المقدس طرف ته کړی دی او یو بیت الله طرف ته کړی دی. دا په دې آیت کې د دې قبلې د بدلیدو دا حکم دی. وان الذین اوتوا الکتاب
يعلمون انه الحق من ربهم. په دې آیت کې او دا ورپسې په دې دویم آیت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تسلی ورکړي زما محبوبه که اوس هم دا کافران او دا مشرکان او دا اهل کتاب خاص طور باندې اعتراضونه کوي او نه مني نو ته غم مه کوه، ته خفه کېږه ما. دیو ته چې د کومو خلکو ته چې کتاب ورکړی شوي دي دوی ته پته ده چې د قبلې د بدلیدو دا حکم د الله د طرف نه دی، خو دوی بیا هم خپل ضد او عناد کوي. وی په تورات کې او په انجیل کې خاص کر په تورات کې دا خبره ذکر شوی وه چې د آخر زمانه پیغمبر راشي نو هغه به دوو قبلو والا پیغمبر وي، یعنی بیت الله طرف ته مونځ کوي او څه وخته پورې به بیت المقدس طرف ته مونځ کوي. نو دوی ته د قبلې د دې بدلیدو دا حکم ښه پته وه، د دې باوجود به دا اعتراضونه کول او صرف هغه ساده مسلمانان او هغه نوي مسلمانان چې به راتلل د هغوی ذهنونه به د اسلام نه پسه چل اړول، دا قسمه اعتراضونه او جوابونه به کول. نو حضور پاک ته الله تسلی ورکوي وما انت بتابع قبلتهم، زما محبوبه تا ته خو ما آیتونه راولېږل نو ته ګورې د دوی د دې قبلې اتباع مه کوه، د دوی خبرې مه منه، د دوی اعتراضونو پسې مزه. او دوی خو څه کې د دوی خو په خپل منځ کې اتفاق نشته. یهودیان په بیت المقدس کې مغرب طرف ته مونځ کوي او عیسیان په بیت المقدس کې مشرق طرف ته مونځ کوي. هغوی خو په یو جومات کې دننه ځان له دوه قبلې جوړې کړي دي، څوک یو طرف ته مونځ کوي څوک هغوی خو وما بعضهم بتابع قبلة بعض، دوی خو په خپله د یو بل د قبلې اتباع نه کوي. نو زما محبوبه تم د دوی د قبلې اتباع مه کوه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. په دې آیت کې الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حقانیت ذکر کوي او مسلمانانو ته تسلی ورکوي چې د کومو خلکو ته کتاب ورکړی شوی دی دوی دا پیغمبر داسې پیژني لکه دا خپل بچي چې څنګه پیژني، څنګه چې دوی ته د دې خبرې پوره یقین دی چې دا زما بچي دی او زما د ښځې نه او ما نه پیدا دي، د دې نه زیات یقین په دې خبرې چې دا د الله حق پیغمبر دی. خو بیا منی ولینا وان فریقا منهم لیکتمون الحق، یو ډله په دوی کې داسې ده چې هغوی دا حق پټوي د ضد او د عناد د وجې نه. نو الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق هغه دی چې هغه ستا د رب د طرف نه دی، یعنی دا قرآن او دا حق پیغمبر. نو ته پکې شک مه کوه. خطاب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دی، مراد تنه هر مسلمان دی. مسلمانه ګورې شک ونه کې په قرآن کې او د خپل پیغمبر په پیغمبرۍ کې او د دواړو قبلو په دې بدلیدو را بدلیدو کې. سیقول السفهاء، زرد چې وبوي بې وقوفه خلق ناپوهان من الناس د خلقنا ما ولاهم چې څه شي واړول دا مسلمانان عن قبلتهم التي د خپل هغه قبلینا کانوا علیها چې ودوی په هغې باندې. قلت ورته ووایه زما محبوبه پیغمبره لله المشرق والمغرب، مشرق او مغرب د الله د پاره دی. یهدي من یشاء، الله هدایت کوي چاته چې غواړي الی صراط مستقیم، په طرف د نیغې لارې هدایت کوي. وکذالک او دغه رنګې جعلناکم ګرځولی یې مونږ تاسو، جوړ کړي یې مونږ تاسو امتا وسطا، معتدل امت، اعتدال والا امت، غوره امت، لتکونوا شهداء د پاره د دې چې شی تاسو ګواهان علی الناس په خلکو باندې په هغه مخکینو امتونو باندې. ويكون الرسول او شي پیغمبر علیکم پتاسو باندې شهیدا گواه. وما جعلنا القبلة التي او نو ګرځولې مونږه هغه قبله كنت عليها چې توی په هغې باندې مراد نه بیت الله دی، الا مگر لنعلم چې معلوم کو مونږه من يتبع الرسول چې څوک اتباع کوي د پیغمبر ممن د هغه چانا ينقلبو چې اوړي واپس کیږي علی عقبیه په خپلو پوندو باندې. سوال لا پیدا کیږي الله وی د قبلی دا بدلولو دا حکم مونږه ذکر ولګو چې مونږه معلوم کو چې تابعدار سوکته او نافرمانه سوکته. نو سوال دا دی ولې چې الله ته علم نشته، څه الله ته خدای سره علم نشته، نو بیا څه مطلب چې الله وی چې مونږه معلوم کو؟ نو جواب دا دی چې الله ته علم دی، خو د معلومولو مطلب دا چې الله وی چې مونږه دی خلکو ته ور اوخایو،
دی خلکو ته ور معلوم کو چې منون کی سوکتی او په پوندو تاویدون کی سوکتی. په پوندو تاویدون کی مطلب دا تا به کتلی وي په دې اسکولونو کې به اسمبلی کېده نو اوس خو دا اټینشن او آسان بعد هوښیار بدل شو. مخکې به نور الفاظو د دې لپاره نو هغه پی ټي استاد پی ټي نو چې هغه به هغه ډنډه وخوځول او هغه حکم به کو نو دا الکان به په خپل ځای ولاړو دا پنجې به اوچتې کړي او په دې پوندو باندې به په ځای باندې راتو شو. په هغه ځای به ولاړو په خپل ځای به تو شول. نو مراد ترې نه دقه دي چې دوی په خپل ځای ولاړ دي کلک کله اسلام طرف ته راشي او کله په هغه خپل ځای ولاړ دي واپس کفر طرف ته مخ واړوي اسلام طرف ته نه راځي. په پوندو تاویدل ذکر پونده ده خو مراد ترې نه کفر طرف ته اوړېدل دي. نو په پوندو تاویدل ترې نه دا مرادي یعنی کفر طرف ته اوړېدل. الا مگر لنعلم چې مونږه وښایو من چې څوک دي یتبع الرسول چې اتباع کوي د پیغمبر. لنعلم چې مونږ جدا کو من هغه څوک یتبع الرسول چې اتباع کوي د پیغمبر ممن د هغه چانه ينقلب على عقبيه چې واپس کیږي په خپل پوندو باندې. وان كانت لكبيره او یقینا چې دا کار ډیر ګران دی الا مگر على الذين فاغ خلق باندې هدى الله چې الله وته هدایت کړی دی چې الله چاته هدایت کو ناغوی ته د قبلي دا بدلیدل را بدلی دا وته اس ګران نو ځکه چې هغوی د الله د حکم تابعدارو قوم پرستی پسې نه تلل. نو قوم پرستی به نه کوې ښه اوس رانه بیا خبره اوږدېږي خو زه یو بل یاد کې به قوم پرستی راشي بیا به راته ویم. وما كان الله او ندی الله تعالی ليضيع ایمانکم چې ضایع کړي ستاسو ایمان چې ضایع کړي ستاسو منځونه چې ضایع کړي ستاسو عبادتونه یعنی الله ستاسو ایمان منځونه او عبادتونه نه ضایع کوي که بیت الله ته منځونه کړي دي او که بیت المقدس ته. ان الله بشک الله تعالی بالناس خلق باندې لرؤوف ډیر زیات محبت کوونکی دی رحیم ډیر زیات رحم کوونکی دی. قد نرى په تحقیق سره مونږ وینو تقلب وجهک ستا د مخ اوړېدل راوړېدل فی السماء په اسمان کې فلنولینک فی السماء په اسمان کې یعنی اسمان طرف ته فلنولینک پس زر دی چې وابړو مونږ تعالی را قبلتن هغه قبلې طرف ته ترضاها چې ته به پې خوشحاله شي چې ته یې غواړې چې ته به پې راضي شي. فولي وجهک نو بس واړه خپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وحیث ما کنتم او کم ځای کې چې یې تاسو فولو وجوهکم نو واړوې خپل مخونه شطره په طرف د مسجد حرام د بیت الله د خانه کعبه. وان الذين او یقینا چې هغه خلق اوتوا الكتاب چاته چې کتاب ورکړی شوی دی ليعلمون ډیر خپويږي په دې خبره باندې انه الحق چې د قبلي دا بدلیدل حق دی من ربهم د طرف د رب د دوی. وما الله بغافل او ندی الله تعالی نه خبره عما د هغه سنه يعملون چې دوی یې کوي. ولئن اتيت الذين او کچرت تارا تگ اکو دی خلقو تا ولئن اتيت الذين او کچرت تراوڑی اغا خلقو تا اوتو الكتابا چاہتا چی کتاب ورکڑی شوی دی بکل آیت هر یو نخا هر یو معجزہ کت دی اہلی کتابو تراوڑی ما تبعو قبلتکا ندوی اتباع نکی استاد قبلی وما انت بتابع او نیت اتباع کون کی قبلتهم دوی دا قبلی وما بعضهم او ندی بعض د دوینا بتابع اتباع کون کی تابعداری کون کی قبلت بعض د قبلی د نور بعض. ولئن اتبعت اهواءهم او کچرت تا تابعداری وکړه اهواءهم د خواهشات د دوی من بعد ما رستو د دینا جاءک من العلم چراغ تا ته علم انک نو یقینا چتو اذل من الظالمین شیب په دغه وخت کې د نا انصافی کوونکو نه. الذين اغا خلق آتيناهم الكتاب چې هغوی ته ورکړی دی مونږه کتاب يعرفونه پیژني دی پیغمبر لرا کما يعرفون ابناءهم لکه څنګه چې پیژني دوی خپل بچو لرا. وان فريقا منهم او یقینا چې یو ډله د دوی نه ليكتمون الحق پټي حق لرا وهم يعلمون او حال دا دی چې دوی پوهیږي د حق په دې پټولو باندې خو زه د عنایت کوي.
والحق من ربك حق استاد رب د طرف ندی فلا تكونن من الممترین پس ته هیڅ چرې مه جوړېږه د شک کوونکو نه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.